ګرانو کتونکو د بیباک رای سره زه علم خان شیرپور ستاسو په خدمت کې د بونیر نه حاضر یم. ګرانو کتونکو بونیر کې چې کومه آفت راغلی دی او دا مهال په سوونو خلک په دغه کې شهیدان شوي دي، کورونه نه بې کوره شوي دي او دغه شانتې د هغوی فصلونه د هغوی ګاډي او دغه شانتې په اربو روپۍ زیان شوي دي. ګرانو کتونکو په دغه کې فلاحي ادارې بړ چړ کیسه اخلي او دغه په شپه باندې لګیا دي. دا مهال په 400 دلته کې ډګر هسپتال چې کوم دی نو دلته کې په سوونو مړي روړل شوي دي، د هغې شناخت شوي دی، هغه واپس روړل شوي دي. خو دلته کې موږ خبره ترې کوو چې د ټولو مخکې دلته کې د پاک فوج هلیکاپټر راغلو، بیا پاک فوج چې کوم دی نو د هغوی ځوانانو خوراکي توکي را رسولو، د دغې خلکو سره چې کوم دی نو هغوی اوسه پورې لګیا دي او پرون د غرمې نه چې کوم دی نو هغوی خپله هم کار روان کړی دی. نو دغه هم د ستاینې خبره ده. خو د هغه فلاحي ادارو ډېره زیاته مننه چې دغه بونیر ته راغلي دي. په باجوړ کې نقصان شوی دی، دغه شانتې په سوات کې نقصان شوی دی، په نورو سیمو کې خو بونیر چې کوم دی نو دې وخت کې یو شمېر کلي بلکل چې کوم دی نو اوار شوي دي چې په دغه کې بېشونۍ چې علاقه ده هغه ډېره زیاته تباه شوې ده او دغه شانتې ګوکن نګر چې کوم دی کوګن کوټ چې کوم دی داسې نورې ډېرې سیمې دي چې هغې کې ډېر نقصان شوي. دلته به ځایي خلکو سره خبرې اترې کوو. په دغه رپورټ کې زموږ سره اوسئ. خپل فوج حوالې سره څه وایي چې پرونه داسې لګیا دي او دلته کې د خلکو مدد کوي؟ فوج خو خپل لګیا دی، عوام هم لګیا دی، ډېر کوشش کړی خپل ټول وایرس لګیا دي، کسان بیا راځي او مړي روړي دي دلته کې دې بیا ضرورت دی فلاحي ادارې راشي دلته کې خپل دغه ضرورت ټول دې راشي خپل تعاون دې کړي، داسې خلاص دې کړي خپل کار مالي دی که جاني دی. مونږ خو صوبایي حکومت نه ډېر شی تمې ساتلې او په هغې کې زموږ سره ډېر شی مدد وکړو. نن تاسو WHO راغلی او زموږ هیډ منسټر راغلی او CM صاحب په خپله راغلی او راغی خپله میټینګ یې وکړو. نو د هغوی د ټایم پورې هم خبره ده خو هغوی بونیر ته دومره ټایم ورکړو، راغی دلته په خپله باندې راغی او نور خو موږ ته هغوی ته پته نه شي سپېسفیک کوم ځای نه تللی خو لکه موږ ته دا پته ولګي چې دلته راغی په دې سړک تېر شو، په دې سړک باندې تېر شو. نور خو موږ ته پته نه لګي چې چېرته لاړو. بس دا خو الله طرفه یو دعا و لکه الله پاک موږ دا راوستو. بل دې طرفه فوج او باقي کومې ادارې چې دي هغو ټولو پکې خپل ښه محنت کړی لکه اوسه پورې ډېر پکې کور شوي دي، ډېر پکې ناپاتې دي لکه خصوصي طور پیر بابا چې هغه ډېر زیات متاثره شوی دی علاقې لپاره. موږ حکومت وخت نه دا مطالبه کوو لکه چې دې عوام سره ودرېږي او کوم شي هغه دي هغو ته میسر شي. وزیرالله چکر ووهه نو دا روډ چکر پکار و غیر هسپتال ته ملاتړ کوي. نه وزیرالله صاحب خو راغلی و چکر روډ باندې لاړ را خو دا له پکار وه چې کم سے کم میسر چې کل واټ ته ښکاره شي که داسې واټ ته ښکاره شي ایمرجنسي را ښکاره شه خلکو ته تپوس وکړه چې څه مشکلات دي نو هغه دغه ونه کړه خو داسې راغی داسې لاړ. موږ د سهار نه بېرته ماښام مو دلته ناست وو، ماسپښین هم دا ټایم څوک پکې دغه راځي ریاضي خلک راځي تصویر ویستو دغه ته راځي. کتونکو تاسو دغه ځایي خلکو خبرې اترې واورېدې. د نورو فلاحي عوامي سماجي تنظیمونو سره سره ړومبې دلته کې پاک فوج چې کوم دی هلیکاپټر راغلی و، بیا ریسکیو او بیا ورسره خوراکي توکي د هغې ستاینه یې وکړله. او زموږ مقصد دا و چې فوج خو زلزله وي، خو سیلاب وي، خو باران وي، خو جنګ وي او خو دغه ترهګرۍ ته نور دی په میدان باندې د پاکستان پاک فوج چې کوم دی هغه په ړومبنۍ دسته کې به تاسو ته مخې ته راځي. بونیر کې چونکې ډېر زیات زیان شوي دي، دغه ټیم کې د ضلعي انتظامي یا د حکومت کار نه و نو دغه فوج رالو او دا خلک یې